د سوات په مټه جوړه کې د خیبر پښتونخوا دویمه لویه زرعی یونیورسټۍ باندې تعمیراتي کار روان دی. د یونیورسټۍ پراجیکټ ډایرکټر وینا تر مخه په 421 کیناله ځمکه جوړېدونکي یونیورسټۍ کې به ډېر زر کلاسونه شروع شي. دوی وینا تر مخه اوس به مقامي طالب علمانو ته په کم خرچ اعلی زده کړې ترلاسه کیږي. زموږ ټارګټ دی چې دا په هر حال جون 2023 تک کمپلیټ شي. د دې هاسټلز د دې اکیډمیک بلاکس او یو فولي فنکشنل یونیورسټي دا جون 2023 کې موږ د قوم ماشومان ته ورکو. او د دې چې کوم څومره سټایل دی، د دې چې څومره ډیزایننګ دی، هغه بالکل موږ د یورپین سټینډرډ چې کوم کلاس روم دی، دا چې کوم لیبارټریز دي، کوم لایبرریز دي، په هغه انداز کې د ډیزایننګ شوی دی، د دې میپینګ شوی دی. د زرعی پوهانو تر مخه ټول پاکستان کې 80% خلکو روزګار د زراعتو سره تړلی دی. دې کې د سوات د ولس هم لویه برخه ده او سوات کې هم قسمه قسم میوې او فصلونه کیږي. د یونیورسټۍ جوړېدو سره به په سیمه کې زراعت ته وده ورکولو سره سره زلمو ته د روزګار موقع هم ترلاسه شي. او ماشاءالله دا د سټوډنټ لپاره یو ښه اپرچونټي ده. مطلب اول خو به خلک د پېښور، اسلام آباد، کراچي، لاهور ته، اوس په خپل سوات کې دی ته اپرچونټي شته. مطلب بار وته ته اجازه نشته خیر سره. د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا سوات کې زرعی یونیورسټي کال 2019 کې منظوره شوې وه چې اوس پرې په تیزی سره کار روان دی او د یونیورسټۍ چارواکو تر مخه په 2 پورشنه کې جوړېدونکي یونیورسټۍ کې به راتلونکي کال کې تر 300 نه زیات طالب علمانو ته په بېلابېلو شعبو کې داخلي ورکولی شي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.